لکه زما کله دا شي کله یو شي خو لکه طاقت شي نشته چې وخورم چې پاسم زه پورته ګورم راته ګورم تاسو به څه خورئ ورسره؟ بس چې څه مو خوړل خپل ټایم به تېروم. هسپتال کې درته څه وي؟ هسپتال کې راته ویل تاسو راته علاج نه شئ کولی. د دوایانو ډېره ګران دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود یم په ګیدړ کلي کې. ګیدړ کلي دا د 400 سیمه ده. کم کور کې چې موجود یم نو دغه مشر په دغه کټ پروت دی او په یو ډېر لوی موذي رنځ کې اخته دی، یعنې د کینسر په مرض کې. دا کم کور چې دی نو دا وله رور دا کوټه ورکړې ده او په دې کوټه کې دا مشر سره د خپلو څلورو لوریانو او د یو زوی ژوند کوي. خپلو خپلوانو پې خپل اړي موړي ولګوله. د دې یو 5 مرلې پلاټ و، هغه یې د دې علاج له خرڅ کړه. دا موږي تاسو وینئ دې کور کې که نه، دې موږو ته څاروي وو. هغه څاروي چې کوم دی هغه خو هم د دې د علاج دپاره هغه خر شو چې ښه مجبوره شو او نور هر څه ختم شو. نو موږ سره رابطه وشوله. نو موږ به تاسو ته وړاندې کوو. دا تاسو وینئ په دې کټ کې دا پروت ژوندی لاش، دغه کوروالا یو دغه بچي د ده کفالت کوي. دی د بل د اړخه دی. تاسو وکته چې دې وخت کې دی په تولی کې بار راویسته، دی بالکل ګرځېدی نه شي. مشره نوم دې څه دی؟ انیلم انیلمه. څومره وخت نه بیمار یې؟ کاله شو کال شو. هر څه خر شو. هر څه ختم شو. 5 مرلې زه هغه هم ختم شو. د شل بیا هغه هم ختم شي. څاروي ختم شي. هغه ځای چې دی زه خو په کور کې ناست یم. اوښې په کور کې؟ زه خو په کور کې یم. او نور مې د الله سره شته نو نور مې څه نشته. د علاج د وجې د هسپتال نه روشړلې؟ راوشړله ما چې ستا علاج نه کېږي، تا سره پیسې نشته. تا سره پیسې نشته. ټول هسپتالونه مو کتل بس راپاره راکړه. بچو ته چې ګورې دې ژوند ته ګورې. بچو ته چې ګورم نور هم خرابېږم. نیم پاتې شي. یو لور مې په دې خدمت کوي. په دې خدمت هم لګېدلی دی یو لور. الله امتحان دی نه؟ صبر به پرې کوو. دا بچي ما د ګل ښایسته ساتلي. اوس بچو کله کپړې نه وي، کله پیزار نه وي. کله یو شي دی، د خېټې بیج دی، د ډاکټر بیج دی، د جامې پیزار دی. خو بس الله شته نو. الله ته هم کاته دي نو. خېټې علاج یې خېټې لپاره څه پیدا کېږي؟ خېټې دغه یو ځای راله ټماټر پوخ کړه. دغه ټماټر باز اوس خورم، هغې سره به نوړۍ ډوډۍ خورم. دغه ټماټر راله پوخ کړم چې نور څه نشته، سره به ډوډۍ خورم. دغه کړي کې دغه پروت دی وګوره. ډېر اچانک راغلي. پلانینګ نه وکړي چې پلانینګ وکړه دې لوریانې دې وخت کې بار دي ښایي دا څنګه چې وي دا ټماټر چې کوم دی که نه دا وګوره. ته بالکل پریکټیکلي ښایي یو ټماټر چې کوم دی دی دې له پوخ کړه. نور هېڅ څه نشته. دا به ته خورې؟ لکه زما کله دا شي کله یو شي خو لکه طاقت شي نشته چې وخورم چې پاسم. دې مې کار نه کوي. چې خوراک وي نو دې به ټیک ټاک وي. خو پیسه وه نو ده به علاج و. خورې څه وایې په دې موقع باندې؟ زه به څه ووایم نو کېږي. ژوند سخت دی. بس دغه سخت دي چې تېرېږي. څه نه وي. تاسو سخلي پخلي دغه دی؟ تاسو به څه خورئ ورسره؟ بس چې څه مو خوړل خپل ټایم به تېروم. هسپتال کې درته څه وي؟ هسپتال کې راته ویل تاسو راته علاج نه شئ کولی. د دوایانو ډېره ګران دي.
بس بیا واپس راځه. صحت کارت باندې علاج نه کیږي؟ نه هغه وایي چې دې داخل ولواله نه چې موږ یې داخل کړو چې دې دغه وکړي. تاسو ځله په پیسو باندې ما دې پیسې خو موږ دا کال په دو لګولې چې څه وو هغه خو موږ په ده ورکړه. یا اجازه موږ د کور مشر دی چې دې خدای ښه کړي. لوریانې خو اوس دې وخت کې نشته دی. اوس څه وایي؟ ډاکټر له تللې ده په سر باندې سجل شوی. مور دا دماغ مې سم خوږېږي چې پلار ته ګورو نو خبرې. ما ته دا بوځه ماشوم به چې ښه شي. څه به ووایو روکې به دغه ژوند زندګي را تېرېږي. بچي ته څه وایې؟ غریبي ده؟ څه نشته؟ نن څه پخ کړي؟ دا هغه الوګه اوړه شته دی که نه؟ اوړه بوړي شته؟ نه نو راوړم دي اوس. څنګه مې وړل؟ د خریدل ته هغه لور له مې هغه ښځې پیسې ورکړې ته یې ځان ته مې څه سودا واچوه چې چا سره کار کوي. بیا مې پلار سره وړم. یو زوی دی؟ دغه یو پسې نوم دی؟ نهاره دی. نهاره دی. نهارلي ته سکول وی؟ کار کې څه؟ سبزي منډی ته څو پیسې ګټې؟ کړیا 300 ګټم کړیا 200 چې وګټې څه پرې وړې؟ الوګان کړیا په سبزي منډي رو. خیان دې دي درته پلار هم درته بیمار دی؟ ماشوم سکول پرېښودلی. څویم کې دی سکول پرې؟ پنځم کې. کتونکو خو زه په دې ډېر هم بحث وکړم نو دغه ژوندی لاش چې کوم دی نو په دغه کټ کې پروت دی او هغه وایي دې بچو ته نیم نیم نه پاتې کېږم. خوراک نشته دی. ټماټر خو مې ورته وښودل چې په دغه کې دله اوس پاخه شوي د دې بیا وروسته خوري. اوس دې نه پس پې خوري او دوی ته تاسو ګورئ. ته سکول وې؟ څویم کې؟ پنځم ځان سره پیسې وړې؟ څوک درکړي؟ امي کوم ځای درکړي؟ هیلې پیسې ورکړې؟ د 10 روپۍ بیا وړی که نه چې پلار یې ښه نو سکول ته به یې ځان سره 10 روپۍ وړي. اوس خو ماشوم یې وړه صبر کړی نه غواړي. اوس نه غواړي. کتونکو دغه موبایل نمبر دی 0318 91 50 355. په دې دوی ته هم پیسې را لېږلی شي. په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر دی. چا پیسې رولېږلي څنګه چې نن راغلی بیا به دلته کې راشم دې مشر له به یې لاس کې ورکړم چې مشره دوا ورته کوه په دې ځان ته کور کې سودا هم واچوه او دې ور صرف د پیسو د وجې دې کټ ته پرېوته. ولې چې علاج نشته خو علاج و دا ټیک ټاک دی. بیا دا صحت کارت موږ ګورو په دې باندې موږ له دا ذهن دغه که بد هر سړی به سیرل کېږي بس اپریشن یې به کېږي بس صحت کارت به دغه کې په کار راځي چې داسې خلکو علاج کېده نو دا صحت کارت و. دا خو نه دی بس سړی اپریشن کوي او بس د هغې د عامو خلکو دپاره چې کوم دی څه پیدا ده پکې. کور یې خرڅ کړ په دې حکومت کې دا کال وشو څاروي یې خرڅ کړ او بل ورځ ورته هسپتال نه روشړه چې پیسې د سره نشته دي دا بوز پیسې پیدا که بیا راولي. ویرې ولې بیا خو چې پیسې د سره هسپتال کې چې به وی نو خوراک مرک به م ورکوو څه به ورڅه به م راغشتل ځکه چې پیسې را سره وي نو بوته به م اوس خو پیسې ختمې شوې نو بس دا زه یې دا اغوستې خو په مینه باندې زه یې م اغوښتې خو په مینه م واغوښته بنیادونه م پکې واچول مونږ وې جوړوو بس دې بیمار شو هر څه نو کتونکو په دغه نمبر باندې مې رابطه کولی شي او مونږ ته هم رالېږلی شي او زه تا ځان سره اوس بوځم که نه تا له زه غوړي اوړه درکړم ښه ما سره به لاړ شي ښه زه به دله اوس غوړي اوړه ورکړم چې دلته ځان سره روړي دغه یې کچن دی او دغه هم تاسو ته وکته الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس نه زیات خلکو سره خپل کومک کوي خو ویته شجې به ته مې دښمنې هغې خلکو د داسې قسمه غریبانانو په حق ډاکه وکړله
داسې غریبانانو سره امداد کولې بد وګڼل. بهرحال دا دنیا د چا د مخ آباده ده. یو سړی مال نه رالیږي دله یې ډایرکټ ولېږي. مطلب همدا دی چې دوی دا کار وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.